نن زموږ ویډیو محبت باره کې ده د هغه چا لپاره ده چې کوم خلک جایز محبت کوي او جایز محبت کې بیا خپل کې وران شي یا مطلب د ښځې خاوند باره کې یا رونه خویندې یو بل نه خفه وي یا مطلب داسې رشتهداران یو بل نه خفه شوي هیڅ بې څه یو بل سره نفرت کوي او د محبت په ځای نفرت پیدا کیږي نو دا ویډیو زموږ هغه لپاره ده بل د هغه چا لپاره چې هغې حلاله نکاح چا سره کوي او رشته ورسره کوي خو هغې کور نه ورته څوک نه څوک انکار کوي یا ورته مطلب پلار انکار کوي د جنۍ طرف نه یا روریان انکار کوي یا د الګ د کور نه خپله څوک نه مني چې دا جنۍ ورته نه کوو بله جنۍ ورته کوو نو دې باره کې ویډیو سره نه شیر کوو انشاءالله دا ویډیو به ډېره مفیده او ډېره بهترینه ویډیو ده دا هغه وظایف شیر کوم چې زه خپله خلکو ته کوم او خپله مې استعمال کړي الحمدلله په سلو کې 99% به دې رزلټ انشاءالله روزي اته او د الله جل شانه کلام دی جایز محبت د پاره استعمالول شي ناجایز محبت د پاره مې استعمالوي اسنه تاسو الټا نقصان ورسي نو چا د څه قسم د محبت مسله وي یا مطلب دا سی وي چې کوم کور ته رشته لګي هغه کور ولې ته رشته نه ورکي هغه ناراضه وي یا مطلب څوک انکار پکې کوي رور پکې انکار کوي خور پکې انکار یا پلار پکې انکار کوي دا رشته دې کس ته نه ورکي نو دې باره کې یا دا سی وي چې کم کسان خپل کې محبت نن سبا دا مسلې زیاتې وي لو میرج دا زیات تر خلکو لو کسی ډېر زیاتې وي الله جل شانه دې زموږ تاسو پردیو ساتي نن سبا دې سيزن ځان ساتل پکار د مور پلار په خوخه مان چې کوم رشتو شي کې ډېر خیر ويږي خیره پورېږي خیر به کې برکت به کې چې کوم رشته مونږ کتري سمره رشته مونږ کتري په خوخه مان شي ټول رشته اکثر خراب شي وي خو نن سبا یو خبره به عبرت د پاره کوم اصلاح د پاره به کوم نه کې د توهین او نه د تذلیل لپاره نن سبا محبت چې خلک کوي نن سبا محبت ډېر غلط روان دي هر سړی د بل عزت تغلی عزت ولا خراب کی عزت ولا تار کی بیا جنې پری دي هغه جنې نه بیا انکار شي نو دا ویډیو هم د هغه جنکو خوین لپاره چې کوم جنکو سره د خلک دوکې کوي یا دوکې وسره شي یا مطلب یا نه سره جوړ کی او خو اخو د خو شي بیا نه بس دا رشتہ خراب کی نو دا کسان هم دا وظیفه کول شي ان شاء الله تاسو به فائدہ ملاويږي اور ان شاء الله دعاګانې وکوي خو بیا هم زه بار بار وایم دا وظیفه هغه کسان لپاره چې کم جایز محبت د پاره وي جایز د پاره نو الله جل شانه دې مونږ تاسو نه راضي شي ویډیو دا چې دا چیزان سره سور مرچ کمی مرچ نه مرچ کې هغه ګول دغه 11 دانې راغسل پکار دي 11 یا 21 دانې دا روزانه په دې باندې د قران مجید الفاظ دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الله لا اله الا هو الحي القيوم كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله دا آیات مبارکونه دا آیاتونه مبارک دا به اولی کوي په یو کاغذ باندې اور دا ځان سره اولی کوي چې بیا یاد وي چې دا زبانی یاد وي خلاصه ده که زبانی یاد نه وي ځان ته کاغذ باندې اولی کا په 21 مرچ سور مرچ کې په هغه باندې 21 ځانې یا یول ځانې په هغه باندې 91 بار ویلی او دا مرچ یا مرچکی دا په هور باندې اخلي سوزول دي چې کم کس د پاره کې چا په رشتہ کې رکاوټ راځي چا طرف نه نو هغه هم کول شي یا د کوم جنکو رشتو کې رکاوټ یا د کوم الکانو رشتو کې رکاوټ وي هغه الکان هم کول شي خو چې کله دا 91 بار دا وظیفه او کې 91 بار هغه نه پس پداسو چې رشتہ و نکاح فلا بن فلا کشاده شدن مطلب ز خپل نو یاد کوم مطلب رشتہ و نکاح فیصل بن چې سنم د مور هغه واخله فیصل بن رشتہ و نکاح فیصل بن فلا کشاده شدن دغه الفاظ وسره وای دا بدري د الفاظ وای او په دغه مرش باندې بدم کې دغه مرش بیا سوزول یا کم کس د پاره کې چې مطلب دا کس ما سره مخکې محبت کول او ز پرې خیم یا ما سره محبت بیا شروع که زما خو ته راشي یا ما سره سو کی ما سره واپس محبت شروع کی نو هغه خلکو د پاره هم دای تصور کرا وصل او دغه تصور باندې مطلب دا مرش د مول او د مرش کوم دی په تصور باندې مول او د مرش بیا په هور باندې خل اور چې کوم دی هغه انګار باندې ښه پیدا کوي کوم انګار وي د اور سروټ کې په هغه باندې ښه کار کوي په اور باندې ډېر ښه کار نه کوي سړی په ګیس باندې وچی اور کې ولاړ کې دا ډېره فایده نه کوي چې اور انګار وي سکروټ وي په هغه باندې کې دي هغه باندې ښه پیدا کوي نو دا ویډیو
وګورئ او وی کوي ان شاء الله چې کوم کسانو سره هم دوکي شي محبت کیا کوم کسانو عزت خراب شي دا ویډیو هغه خلک هم کوي یا د کوم خلکو رشتو کې رکاوټ راځي هغه خلک هم کول شي خو خاص کر د خزي خاون لپاره ډیره بهترینه مجربه وظیفه ده کوم خزي خاون بخپل منځ کې وران وي یا داسې وي چې اکثر خلک رابطې کوي چې مون خاون بار ملک د مون سره رابطه نه کوي یا دا چل یا مطلب کور کې په هفتو بار وی کور تراشي خبره نه کوي نو اول خو دې سړو تم دا میسج ورکوم زمارونه ټول د خزي چاته ناشتي وي دا زنانه چې د بل کور نه راشي رونه خويندې مور پلار پریتا ته کې نستا کور کې عزت شيستا نو خو سره هم ظلم نه کول پکار خو ته هم عزت ورکول پکار دي چې کله مون خو ته عزت ورکو نو خزي بیا پردو سړو بسې بنه ګرځي پردو خلکو بسې منډي نه وهي پردو کسانو سره رابطې نه ساتي او چې کله مون عزت نه ورکو خپل خو ته خپل خو مون ټیم نه ورکو نو خامخا چې څه کوي آبره وي الله دې شانه موږ تاسو راضي شي زمون یوټیوب چینل هم مفتی فیصل نوم باندې دی نو اکثر ویډیو چې کوم غټه ویډیو یا مطلب دا سی وی چې هغه په دې ټیک ټاک کې نه شیر کیږي نو هغه موږ په یوټیوب باندې شیر کوو نو زمون د یوټیوب چینل چې نوم چې کوم دی مفتی فیصل هاي کې زما نمبر هم شته اکثر ملګری کمنټونه کې تاسو کې خپل نمبر را ترا کنټرول ته نمبر ورکول ډیر مشکل شي سوره زما ټیک ټاک آی ډی چې کوم وا هغه خراب شي او باندې پوسټ موست نه کېدو نو په دا وجه باندې ما ویډیوګان نه ور کړی خو کمنټونه ډیر راغلي کم کسانو کمنټونه کړی معذرت غواړم اوس هر یو کمنټ پسې ګرځیدل او جواب ورکول ډیر ناممکن نه ان شاء الله چې کم مخې ته راځي ایته به جواب ورکوم الله جل شانه دې موږ تاسو راضي شي السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته